بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پیله زموږ دلته چې څومره د ویلیج چیرمین حضرات دي، زموږ د لوکل کونسل اسوسییشن، زموږ ملګری کوارډینیټر او ډېر تکړه ملګری انتظار خلیل بھائی، زموږ د ټي ایم اے سټاف، د اے ډي سټاف، زموږ کنوینیر صاحب جناب دارا شاه صاحب، ټولو ته په جمع هرکلی او السلام علیکم. نن زموږ اجلاس په ایجنډا باندې دی چې هغه د 19 دسمبر یوم سیاه 19 دسمبر 2021 کې بلدیاتي الیکشن شوی او دغه بلدیاتي الیکشن د های کورټ او د سپریم کورټ په ډایرکشن باندې شوی او هغې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې تاسو د یو اکټ لاندې، د مضبوط اکټ لاندې الیکشن وکړئ چې عوامو ته د هغې حق د هغې په دهلیز باندې میلو شي او د هغې ترقي د هغې نه یقیني شي. همدغه وجه وه چې 2019 اکټ کې چې کوم دی تمام تر اختیارات هغه د وي سی چیرمین سره، این سی وي سی چیرمین، تحصیل چیرمین، زموږ میر حضرات و میر چې زموږ د و ډیویژنو کم میر حضرات و هغې ته په 2019 اکټ کې هغه ټول اختیارات واضح شوي او په هغه بنیاد باندې چې کوم دی ما مې الیکشن کړی او تاسو مې الیکشن کړی چې یاره یو مضبوط با اختیاره نظام دی او موږ ته الیکشن کوو. د دې د وجې نه به زموږ په علاقه کې یو ترقي وشي، خلک به ترقي یافته شي. خو چې کله الیکشن وشو په پیله فیز کې په 2019 کې 2021 کې په 19 دسمبر باندې، نو په هغې کې د رولینګ پارټۍ سیټونه کم راغله او همدغه وجه وه چې د چا په ایما باندې چې د هر چا خواهش و هغه اکټ چې کم دی چې څومره اختیارات که هغه د وي سی چیرمین سره و، که د تحصیل چیرمین سره و، که میر سره و، هغه یې غوڼ واخیسته او هغه یې ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته حواله کړه. دې نه علاوه په دغه اکټ کې په 2019 اکټ کې 9 ډپارټمنټس هغه ماتحت وو، د تحصیل کونسل ته، تحصیل چیرمین ته، میر ته او د وي سی چیرمین ته. خو بدقسمتۍ نه د هغه امینډمنټ سره هغه 19 ډیوالډ آفیسز هغه ډایرکټ اسسټنټ کمیشنر او ډیپټي کمیشنر د ضلعې هغه ته ماتحت کړ او هر کال یې هغې له ایکسټینشن ورکولو دغه 9 ډپارټمنټس چې تاسو به ډي سی ته، اے سی ته رپورټ کوئ، که هغه تاسو ترقیاتي کارونه کم کوئ، په علاقه کې څه کار کوئ، یا سالانه چې ستاسو کم بجټ دی، کم اخراجات دي، کم انکم دی، نو هغه هم تاسو د ډي سی په ترو باندې استعمالوئ او د هغې هر څه به چې کم دی هغه به ډي سی کوي. زموږ ورور خبره وکړه چې یاره ډیوالډ آفیسز د هغې مین وجه دا وه، هغه به تاسو ته شاید یا پته یا به نی پته، خو هغه موږ سره دغسې کار وشو. نو که دغه 9 ډیوالډ آفیسز موږ سره وې، تاسو سره وې، یا د 2019 اکټ لاندې موږ سره دغه اختیارات وې، چلو فنډ خو صوبایي ګورنمنټ سره نشته دی یا وفاق والا فنډ نه ورکوي ځکه چې په وفاق کې یو حکومت دی، په صوبه کې بل حکومت دی. نو دغه 9 ډیوالډ آفیسز چې موږ سره ساتلې وې، نو موږ په خپله علاقه کې په هیلث کې کار کړی، په خپل بي ایچ اوز کې به موږ کار کړی، موږ په ایجوکیشن کې کار کړی، موږ زموږ په سکولونو کې چې کم اصلاحات کولو، زموږ کم کارونه کولو هغه موږ کړي. دې نه علاوه په سوشل ویلفیر کې به موږ کار کړی، په پبلک هیلث کې به موږ کار کړی، په اریګیشن کې به موږ کار کړی، په اګریکلچر کې به موږ کار کړی، په ریونیو کې به موږ کار کړی. خو صوبایي حکومت یا بیروکراسي دا نه غوښته چې یاره دا کوم نظام راغلی دی، بلدیاتي نظام، چې د هغې د وجې نه دی دغه نظام کامیاب شي، یا مطلب دا دی چې یا دا کریډټ دی، زما په خیال کریډټ خو ورته نه شو ویلی، خو دغه یو دشمني دی زموږ د دغه غریبې طبقې سره وکړه، زموږ د دغه تحصیل پشته سره چې خلیل مومند قوم دی پکې یو غیرتي قوم دی، یو ناموړی قوم دی، که پېښور یادېږي په خلیل مومندو باندې یادېږي. نو دغه ځای دی که بیروکراسي ده، که هغه سیاسي پارټۍ دي، که هغه وفاق دی، که هغه صوبه ده، هغه دې نظام سره او دې تحصیل سره چې کوم دی دغه خلکو وکړو. نو نن موږ راغونډ شوي یو هم په دغه هکله باندې چې په
19 دسمبر باندې کوم موږ باندې خلکو کوم اعتماد کړو چې یاره موږ به لبدغه بدلیاتي چې کوم نمایندګان دي تحصیل چیرمن دی یا وی سی چیرمن دی هغې به موږ له کارونه کوي خو هغه څنګه زموږ ملګري خبرو کړه نن سبا د میډیا دور دی هغه هر څه چې کوم دی عوامو ته ظاهره دي انشاءالله چې دا موږ نشي مایوسه کولی موږ به خدمت کوو را روان کړه بیا 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 موږ به خپل سټرګل هغه موږ جاري ساتو موږ له مایوسه کېده نه دي پکار دې نه علاوه موږ وقتاً فوقتاً هر کال هر 3 میاشتې بعد موږ احتجاج هم کړی دی په دغه اسمبلی مخې ته موږ چې کوم دی های کورټ ته هم تللي یو موږ باندې های کورټ زموږ په حق کې اوس فیصله هم کړې ده چې تمام تر اختیارات چې کوم دی هغه بلدیاتو ته میلو شي همدغه صوبایي ګورمنټ زما په دفتر کې چې کوم دی نوټس پروت دی هغه درته زه وښیم دغه صوبایي ګورمنټ تللی دی چې یاره های کورټ کومه فیصله د بلدیاتي نظام په حق کې کړې ده هغه هلته کې چې کوم دی په هغې باندې کیس کړی چې یاره دا تاسو دا فیصله غلطه شوې دا اختیارات دي دې ته اړوندېدو نه شي نو دا ټولې خبرې وي او زموږ انتظار به یې راغلی دی چې کوم